شپږ ملیان غار کمونه خو شته که نه څه بیګا څوندې مو دوا کړي دي څه خوندادا د مو د قوم مشر شول وارشه که کومې د مو د ته لیکلي دغه مطلوبي باندې ډیش وکړل څه مو ته منظورې دي مو ته به راوړې که کومې نه مني به مو ته راوړې هغې سره به مو سلو وکړو د جمعې ورځې جوماتو کې تکرارونه وکړو د هفتې ورځې به د ستین مقام ته ټول کمونه وړوکی کاټه نو وویله صلی الله اکبر نه خو جار شم خو د تا خدای کور ړنګ که زه درته یوه خبره کوم مولوي صاحب هر د جمعې جومات باندې ته عالم ګرځېدلی څه داسې ظلم دی د تا په خولې مو راټول خو بېګا چې موږ کوم د سترې څلور یو که نه د شپږو قومو اواز څه و که نه څه د شپږو قومو غږ به وشه نه حکومت به د سلیم خان عیسی پلار ته ټلیفون کوه د یوسف حسین الیکشن و د ما د څمکني ننواتې اهلي تشي دشي دپاره وکړه څه د 18 قومه دلته رانه شي څه د ووټ په بندیغه باندې لګېدلې وه دوا یې کړې وه شپږو قومو څه موږ به اهلي تشي ته ووټ نه ویر کوو یوسف حسین منبر جوړېده د څمکني ننواتې کروړونه روپۍ په دغه شي ویر کړې وې څه د 18 قومه دا دې رانه شي دومره پریشر و بېکا تا شپې قومه ډېر بېسترې لاړو ډېر شرمولي لاړو مولوي صاحب خونزاده صاحب اول تاسو نه مو خفه یو په دې څه ته د معلم یې ته سټیج باندې ناست یې ته ما ته اول تقریر کوې ما جذبه کې په مرچې مخیجوي ته کله مرچه واخلم بیا اخري ورته وایي ته هو که څوک مړه شو هغه شو مردار لاړو تا ما سره هغه ټوکه وکړه تا ملا ما سره هغه ټوکه وکړه زه درته دا سوال کوم دا د عزت مسله ده بېله ما سره نه دی عدالت کې څه کله موږ ګورنر هاوس کې دا شیونه چینلي چا به په میډیا لیدلي وي ما عدالت کې به دغه شي ما ورسره بحث کړی دی څه ته زه څلور ګواهان زه تا ته یا که دا ګواهان وي ته ما ته حکم وکړه څه ګواهان د شي کې شته ښځه بغی ګواهان به ورته راولې ته ملا ما ته دا فیصله راکړه چې د ممیله ازاده دی څه ښځه غی بیا به خلکو ته ګواهان راولي یا زه د اخندزاده صاحب دا سوال کوم حکومت نه مو بغیان نه یو حکومت سره مو خبره کوو دا د مو افسران دي دا د مو حکیمان دي خو زه ضلع کې چې ضم شوی یم خپل حقوق اوسه پرې یم ما ته د ضلعي حقوق نه دي میلاو ما ته د حیات آباد د اسلام آباد حقوق نه دي میلاو څه ته ما سره هغه کار کوې چې هغه که چېرته د اسلام د قرآن حکم دا شی وي نو مو بې ځایه مه مړ کوه که نه یې بېګا ډېر زیات ظلم وشه بېګا کوم قوم چې راغلی و هغه ډېر بې ستره لاړه هغه ډېر شرمولی لاړه اوس حکومت د مو حکومت دی د مو کومې مطالبې چې زما نه حساب وکړې هغه خبره مو سره ومني زه نه د قبرو نه وتل منم ټیک دی د دې حکم چې به وي او که قرآن نه دا شی ثابت وي ته ماته وایه زه خو تا د عالم په خولې باندې راپسېدلی یم نور ډې پې اوسه به مو خبره کوو هغه ته به مو خپلې مطالبې ویر کوو که هغه مطالبې د مو منلې خو ټیک دی که نه یې منلې مو به مخکې قدم کېږدو مو به مخکې څو خو دا یو سوال مو تاسو ته بیا کوو مولوي صاحب څه تاسو کومه خبره وکړئ هغې خبرې ته بېګا خو ټولو کوم وویله چې د مو هغه خونزاده صاحب غشه ده مشر چې څه بیا ته ما ته یوه داسې خبره اخري کې کوې چې زه د تا په خولې راشم بیا د تا په خولې بې ساتره سوم ته راته وایې څه یاره مو خبره کړې وه شتوی مو درته دا خبره کوو دا سوال درته کوو څه د تا کې طاقت دی تا کې زور دی ته ورسره ورثة الانبیا یې د پیغمبر په کرسۍ باندې په هغه باندې ګدۍ باندې ناست یې ته مو ته یوه داسې خبره ونه کړې څه پیغمبر ویلي دي څه بدترین مخلوق څوک دی د اخرې زمانې ملا هغې ځای ته ځان جوړ نه کړې څه بدترینو عالمانو کې راشي ته هغه ځای کې ځان جوړ کړه څه ورثة الانبیا د پیغمبر په ګدۍ باندې ځان کېنوه نور مو درته دا خبره کوو چې مو د پیو سره خبره کوو مو هر چا سره خبره کوو خو چې د مو مطالبې ومني مو کوبیل یو سفرې مو د کوبیل روایت په خپل ځای ما باندې د 20 کالو د کمزوري معاملې روبستې دي ویلې څه چل دی مخکې حکومت ما کې نه و د ما کمزونه وه د ما روایات و
اوس د یو کال کېږي چې د ضلع د انضمام خبرې شروع دي هغه به ته ما نرمۍ سره پویوې ته به ما کینوې دا نه دی چې ته به ما سم ډز نه وي شوی پر زه د اهلي تشي غیرت ته سلام کوم چې ورده کې په غیرت باندې ارمي والا وشته کرنیلان ویرغلو برګیډیر ویرغله وته له زاد ما د عزت مسله ده زه د اهلي تشي غیرت ته سلام کوم چې وته له خپل کار کو ګټ اوټ څه مو د تا خبر کوم مولوی صاحب چې مو به حکومت سره خبره کوو خو د اسلام حدود لاندې د مو کومې مطلبي لکه زما نه صاحب خبره وکړه هغه مطلبي چې د مو نه مني مو به مطلب مخکې اچو جلوس به کوو احتجاج به کوو چې څو پرې د مو مطلبي نه وي منلو سلام دا نه منو که چوک سه کومه نمونه عمل کوو مو سره بعد په نه منو که دغه دپاره یو دوه یا درې یا څلور ورڅو دا اعتراض مو په نه کوو که دوه دي که څلور سي خو زه ورته خبرې لیکم خبرې ورته دا لیکم چې لوالې د کوم کیل مو ورته کړی دی صبر وکړه جسې به زه خبره خلاصه خو زه د خبره پوره کوم ځکه ذهن چې دوباره مزال نه شو کوی د ما دا څلور پنځه خبرې دي دا په کاغذ باندې کې سلیم خان اجي ته لوړ شه اندازالولي لوړ شي دا د هغه والا لوړ شي یو ته اجي ته لوړ شي مسعودی سرتیانه اول ته دا کوم کې شوی دی دا سړی فورا خلاص غواړو د کوم کسان دي دا نوکري نه ختم شي و دا نور د کوم کسونه شوي دي دا نور لکه تو ته مول تمیر باقي شوی دی مالی کې په څه خستی دی درخواست یې نه دی کړی آر دې نه دی کړی رپورټ یې نه دی کړی سړی ورباندې ماسې ګیر دی درګي کې دا کور شوی دی آر نشته رپورټ نشته دا ګیر دی کور ته د موره واوړي هغه به بیا هغه نه د دلننه زه نه مړ کړم هغه به مړ وي د هغه رپورټ مپورټ به نه خلي دا مثال خبره هسې خبره شوله لکه دوی اعتنا په دې شي باندې دا خو یو داسې حکومت راغلی دی الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي چې دا خو یې د دې شي سره ګناه نشته نه دی نه خطا شته نه ښه شته موږ تاسو یو پښتانه ته یارې لیکلې خبرې دوه کسان په کوم بیل شو خونداده صاحب ته خبرې ولیکو خونداده صاحب درته رایي په کوم یو کس لوړ شو ورته صاحب د دغو خبرو مو خلاف یو دا مو قبایل نشو برداشت کوی چې د مو ښځه وښیي و مثال خبره هغه باندې د سړی مړ کوم هغه بیا مو دلته ګیرایي نشي ورباندې دا فیصله د انګریزانو ټیم کې میرمت خان مله کړې وه ته انګریز سړی قید کړی و و د لال بس خان کور ته مخامخ دغه کې زیارات دغه عامه کچېري کېدله میرمت خان ملک ته راغلو چې مو سړی کړی دی څه شي باندې په ښځې مو ویشتی دی او ته یې نه اخلي ته یې نه اتخاذ د سره ته انګریز به وسرتي ته د میمې تلوس ور واچوه نور زه پوه شه او کار مو پوه شه میرمت خان ملک ته کله انګریز تلوس میلو کو سړی پوی کړی و هغه منډه که په میمې باندې انګریزو ته تماشا راوغوسته میرمت خان ملک ونیولو څه کوې چې مو ښځه یې سینو کې ونیولله اتخاذ د مسلمان یې مو ښځه یې غولې د سړی په مټ کړی دی هڅه جیل ته چولی دی و د تو ښځه یې صرف سینو کې ونیولله ته انګریز یې مذهب دانشتور یې ته په دې مړی کوې هغه نه بعد دا مصر کوواټ کې پروت دی په پړه چینو را پروت دی په لیزا پروت دی انګریزانو داسې کار موسه نه دی کړی لکه اوس دا حکومت موسه کوي دا کومه نمونه خبره بس ته کور ته سلیم خان عزیز در ووځم موټر درنه رڼوم ټکټر درنه رڼوم ته به سترګې غړی ډاز نه کوې څو ټکټرانو ته اوس د کورمیالی چېرته ویلوړ دي ډاز نه شم کوی چې ډاز وکړم بیا دا یې زما کور ته راوړي هغه بېزتي نه دی اوس زه ډاز وکړم دا بیا هغه دی ده یو د خدای غرض وکړو د قرآن غرض وکړو یو شي ته راپاڅېږو ما بس خفیه پرته وه ما شیخه وه خو چې بیا راپور اتلې رسی به مضبوطه نسی نبی علیه سلام چې نمټار دین ما کو رسی مضبوطه ورس د سیو ته ورشو ټیک دی د مو پښتون دی پوهېږه چې د مو پښتون مو دا د خبرې دي دا مو سره معنی که مو کار ته لوټ که مو بله ته اربع استعمال کو د مو دا خبرې دي یو کس په کام یو خونداده خو دا د کې خبرې زه ورته لیکو لکه د بازار والا کومه خبره مو کړې دی د سړی ورسره نه یې ښځه چا بازار کې ګیره شوه دا کمیټي والا بیرولي ته سړی ورسېروچ ته ستا مو شرمېږي چې مو ښځه تګې په خپل سر سادې ته راغلی دی و سیندلو کلو هغې کې رختونه خلي دغو ته لږه طریقه په کار دی دغو ته لږې خبرې په کار دي ته نن ته د شپېږو کالو خبره مه کوه د لاسو کالو خبره بېګا خون وکړله دا مه کوي ومرته به مو سدی چې په ښځې د سړی مړ کو و کلي والا
څلور مشران ګواهي په وکړي چې بلکل دا صحیح دی دغه به څه رپورټ نه چلېږي نو دې کې خو څه کمای رو نغلو که نه خدای د غریب خوشحال ساتي زه راغللو دې باندې نورې بحث مبحثې نه کوو خو په نن ورځې باندې افسران خالص ویشي نه ډارېږي څه دی موږ عزتمند خلک یو موږ څه افسر وکړو غېږا ورسره میلوو لوسه ورسره میلوو یو درته دا اپیل کوم چې کوم افسر سره میلوېږو ما غېږه ورکوو ما لوس ورکوو ویلې چې هغوی دغسې نه اوس ډېر ګرندېګای دی باقي پوه شولې سلیم خان حاجي صاحب ویلو چې یاره 14 تانه 12 تانه مو همیشه په دغه شي باندې مو مشرانو جنګ وي چې یاره زه افسر سره میلو نه شولو واشه زه خو پاتې شولو مو کوم مقصد ته رسېدلي یو مو دپاره یو یا کپي دی 14 خو خود څه کوي دې ځنه ټول عزت سره پوڅو اج ویر شو جرګه هال ته کوم لاس بولستان ورسره ملويږو او ورسره ملو شو خبرې ورسره صفا سوترا وکړو نور الحمدلله موږ څه کمزوري نه یو صحیح دی لکه مولوي صاحب ویلو چې د لاس 15 ورځې چې د کوم ویروس دپاره ټایم یې کړی دی دا کمونه 15 ورځې بعد راتلی شي اوس ښه خبره دا دی چې په دغه باندې پوه شي قدم اوچات کړو د پي او صاحب سره د کوم مشران میلویږي هغه میلاو شي بس مبحثه ورسره وکړي که څه ته نه جوړېدو خو صحیح دی که نه جوړېدلو راڅوی چې لوړ شو ایجي ته پوه شولې داسې یا نه دی پوه شولې پښتونخوا ایجي ته فریاد وکړو پوه شي که په هغه باندې نه کېږي راڅوی هېڅ وطن نه لنګېږي پیسې به فورا واچوو یو غټ پریس کانفرنس به په پېښور کې وکړو دا خبره اوس پرېږدو نه ویلې چې دا شپږو قومو راوچاته کړي دی فریاد به ښه ورسوو فریاد نه بعد که موږ خبره ونه اورېدله وروره د لولو سورلیو سره اعلانو سره پوه شي ټوله کورمه راوځو مکمله دا ته منظوره دی ته کوم پرسون څه کرونا وایرس دی د ما د شپږو کمونو هغه بالکل ساره هیڅ کیا ونه چولو مو کمونو څه د کوم کمونه ړانګ کړو خالص مې د دغه د واجې نه ړانګ کړو پرون مې د کام کسر په مخ کې خبره نه شوه کوای خو نن یې کوای شو چې چونکې کیدای شي دا خبره میډیا حکومت دوره ایشو ورکړي چې ټولې دنیا کې دا خبره خورا شي چې قبایل د حکومت نه بغاوت وکړه حکم یې نه مني ځکه ټول حکومت حکم کړی دی چې مطلب جامې ما کوو ډالې ما جوړېږو دوی خبره ورته راجامه شي د دغه ټکي د واجې نه پرون مو قوم ړانګ کړی دی مجبوري د واجې نه خو دا ړانګېدل ما ګڼي چې دا ړانګ شو سبا څه ړانګ شو پرون راسې نه دوی مو ته نه دي راغلي د موی پوښتنه نه دی کړې د مو خپله ذاتي رایه دی دا د مو د مشورې چا سره رایه نه دی دغه کې خپله خبره وکړو کني 15 لاس ورځې دوی ټیم د کرونا دپاره ورکړی دی بیا به کمونه راوغواړو چې مو ته نه رسي نه مو بالکل تاګ نه دی ورپکور څه مطلب دا شی دی چې دغه کې که د مو لاس ورځې تېرېږي که شل مه تېرېږي که میاشت مه تېرېږي خپل منځ کې خبره وکړو چې یو ځل یې وارغلو بس بیا پسې څه یایي هماغه به بیا ورسره منو